بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو آئی ایم ایس لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول د فرسٹ کلاس سټوډنټانو السلام علیکم. ټیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د فرسٹ کلاس سټوډنټانو مونږه اردو بک کې سبق نمبر 6 مونږه کړو، دا غي مشق هم مونږه کړو. راځو نن با سبق نمبر 7 دا به تاسو له درکو. راځي چې سٹارټ واخلو. کوم 7 نمبر سبق چې دی پیج نمبر 110 دی او سبق نمبر 7 دی. دا غي نوم دی بات چیت کې آداب. بات چیت څه ته وایي؟ بات چیت وایي د خبرو کولو انداز. صحیح ده؟ د خبرو کولو چې کوم آداب دي هغه به دې سبق کې زده کوو. ټیک ده؟ لکه یو کس خبرې کوي کنه نو دې ته بات چیت. دلته راځي ګوره سوچ اور بتای. سوچ کوي او بیا وایي مونږ ته وایي. سبق کې باقاعده آغاز سے قبل طلبه سے پوچھا جائے. د سبق د سٹارٹ کیدو نه آغاز شروع کیدو نه مخکې تاسو د طلبانو دا تاسو کوي کې آپ دوستوں سے بات چیت کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں. چې تاسو کله ملګرو سره بات چیت کوئ، غب شپ لګوي، خبرې کوئ، نو د کوم خبرو به خیال ساتئ. صحیح ده کنه؟ کوم خبرو تاسو خیال ساتئ. نو تاسو چې کله خپل فرند سره خپل همزولو سره خبرې کوئ نو ارڅه کوئ ګوره د مشر او د کشر دغه ټولو سيزونو به تاسو خیال ساتئ او داسې فضول خبرې نه دی کول پکار. یو کس خبره کوي نو بیا د هغه خبرې ته انتظار کول، مطلب اسی شور جوړول دا نه دی پکار. ٹھیک شو؟ بیا وی آپ اپنے بزرگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں. او تاسو خپل مشرانو چې کله هغوی سره خبرې کوئ نو کوم خبرو به خیال ساتئ. ټیک ده؟ نو چې کله خپل مشرانو سره خبرې کوئ، یو محفل کې ناست وئ، نو تاسو د هغوی د خبرو احترام کوئ او داسې په منځ کې مه وردانګئ، لکه ډسټربنس مه پیدا کوئ. چې کله یو کس خبره ختموي بیا بل کس خبره سٹارټ کوئ. ټیک ده؟ کیا آپ جانتے ہیں یا تاسو ته پته شته دلته یو خوږه خبره دلته لیکلې ده. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ واصحابہ وسلم بہت ٹہر ٹہر کر بات کرتے. زمون خوږ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پارام پارام په سلو سره لکه خبرې به پارام پارام کولی. جب کسی سے بات کرتے تو اپنا چہرہ سامنے والے کی جانب کر لیتے. چې کله به هم چا سره خبره کوله، صحیح ده، چا سره به خبرې کولی نو هغه خپل کوم چهره مبارکه ده هغه به خپل مخ مبارک څه کول، چاته چې به خبرې کولی هغه طرف ته به اړولو. دوسروں کی بات پوری توجہ سے سنتے. ٹھیک شو؟ نو د نورو خبرې به پورا په توجه سره اورېدلې. ټیک ده کنه؟ لکه غرور او تکبر پکې نه و چې داسې به نه کوو. صحیح ده کنه؟ دلته تاسو نه سوالونه هم کړي دي، خیال هم دی داسې به نه کوو چې یو کس سره موږ خبرې کوو او ګورو یو طرف ته او خبرې بل ته کوو. داسې به نه کوو. صحیح ده؟ او بل به څه کوو، پوره توجه سره به د هغوی خبرې دا ټول دا به اورو. ټیک شو کنه؟ نو یو ښایسته خبرې دلته زمونږ دپاره لیکلې ده چې موږ له هم پکار دي چې د هغه په شان اعمال ځان کې راولو او د هغه طریقه فالو کړو. ټیک شو؟ راځو نیکسټ پیج ته وګورئ. پیج نمبر 111 دی او بات چیت کې آداب، د خبرو انداز طریقه د هغې آداب. صحیح ده؟ نو بدې کم سبق چې دی بدې کې به د خبرو انداز طریقه دا به بدې کې زده کوو چې مشرانو سره به خبرې څنګه کوو، هغه به کوم انداز کې کوو، د چا به شکریا ادا کوو. صحیح ده؟ لکه مخکې نه به خبرې نه کوو، چاته به داسې نه ګورو لکه اوس یو کس خبرې کوي موږ پکې منځ کې هسې شور پیدا کوو یا ایکسټرا یو ډسټربنس پیدا کوو، نو دا څیزونه به پکې نه کوو. ښه، لومبی راځي تلفظ کې د دې تلفظ زده کول دي. مقابله، فاطمه، گفتگو، خلاف، بات چیت، اجازت، ٹہر، آئندہ. سبق تا گورئی. آج فاطمہ اور عدنان کے اسکول میں کھیلوں کا مقابلہ تھا. نن د فاطمہ او د عدنان د سکول کې د کھیلوں کا مقابلہ تھا، مطلب د لوبو مقابلہ وا. ٹھیک شو کنه؟ فاطمہ گھر آ کر امی جان کو اس بارے میں بتانے لگی. چې کله فاطمه کور ته راله خپل مور ته په دغه هغه باره کې خبره کوي، دغه مقابلو باره کې. ابھی فاطمہ نے بات شروع ہی کی تھی. څنګه چې فاطمی خبره شروع کړه، مطلب هغه خبره سٹارټ کوله کې عدنان بول پړه. عدنان څه شو؟ عدنان سٹارټ شو، مطلب عدنان ورته خبره شروع کړه. امی جان میرے دوستوں نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا. امی جان خپل مور ته وایي چې زما ملګرو هم په دې مقابله کې حصہ اخیستې وه. صحیح ده؟ امی جان نے عدنان کو سمجھایا. امی جان عدنان ته ویلو، هغه پوه کړو بیٹا کسی کی بات نہیں کاٹتے. صحیح ده؟ چې زویا د چا خبره داسې کټ کول نه دی پکار. یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے. دا د گفتگو د آدابو خلاف تے. صحیح ده؟ عدنان امی جان گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ عدنان ته سوالو کو بیا چې موری امی جان د گفتگو آداب څه دي؟ امی جان ولا جواب ورکړي. امی جان بات چیت کرتے وقت ہم کچھ باتوں کا خیال رکھتے ہیں. چې کله موږ خبرې کوو
مونږه د یو څو خبرو خیال ساتو. ٹھیک ده. انہیں گفتگو کے آداب کہتے ہیں او هغې ته څه وایي گفتگو آداب هغې ته وایي. گفتگو کے آداب یہ ہے د گفتگو د خبرو کولو آداب کم دي دا دي. لومبے لیکلے ګوره دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے د نورو خبره کٹ کول نه دي پکار په منځ کې. ٹھیک ده. اگر ضروری بات کہنی ہو تو پہلے اجازت لینی چاہیے او کو چری ضروری خبره وا هغه ویل غواړي نو پہلا هغې نه اجازت اغستل پکار دي. دویم راځي بات ہمیشہ نرمی سے کرنی چاہیے او خبرې چې کله موږ کوو چا سره خبره کوو نو همیشه په نرمۍ سره کول پکار دي. بل راځي بات ټهر ټهر کر کرنی چاہیے بات پارام پارام کول پکار دي. داسې نه چې بس بل 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 خبره ختمه. صحیح ده. نو د دې سيزونو خیال کول پکار دي. عدنان شکریہ امی جان. عدنان د شکریہ ادا کړه د خپل مور. ٹھیک شو. میں آئندہ ان آداب کا خیال رکھوں گا او زه به آئندہ د دې آداب د خبرو د آداب د دې به خیال ساتم. ٹھیک ده کنه. لکه دا ټوله کہانی تاسو ته دلته ډسکس کړله. ګوره چې هغه فاطمه خبره شروع کړه نو عدنان پکې منځ کې راودانګل چې داسې چل دی زما ملګری دي هغه مقابله کې حصہ اخیستی ده. نو مور ورته غوسه شوه چې بچیا داسې نه دي کول پکار دا د گفتگو آداب خلاف دی. نو عدنان بیا سوال کو چې د گفتگو آداب څه دي. هغه ورته جواب کې وایي چې کله څوک خبرې کوي د هغه خپل آداب وي. صحیح ده. په څو خبرو خیال ساتي او بیا د هغې آداب کم دي دا خبرې دلته مونږه ډسکس کړلې. بعد به نرمۍ سره کوئ په پارام پارام به یې کوئ. ټیک شو. او د نورو خبرې به کاټ کوئ نه په منځ کې. صحیح ده. هغه به خپلې خبرې ته پرېږدئ او که ضروري خبره وي نو پهله اجازه اخلي بیا خپل خبره کوي. ٹھیک شو کنه. نو دا د دې هغه آداب کې رالو. نو عدنان والا بیا جواب ورکړو شکریہ ادا کړه چې آئنده بس بعد د دې خیال ساتم. ٹہرے اور بتائے دو لوگ ایک ساتھ بات کرنا چاہیے تو کیا ہوگا. صحیح ده. چې کله دوه کسان یو ځای خبرې کوي کنه نو بیا څه کیږي نو چې کله یو دوه کسان په یو ځای دغه شان خبره سٹارټ کړي نو یو له پکار دي چې یو سټاپ شي او بل خبرې ته پرېږدي نو دغه خبره به کمپلیټ شي او دغه څیز به صحیح طریقې سره سرانجام شي. ټیک شو. بات کیسے کرنی چاہیے خبره څنګه کول پکار ده. خبره په نرمۍ سره کول پکار دي. صحیح ده. او په آرام پارام خبره کول پکار دي چې مخکې په اسانۍ سره پوه شي. ټیک شو. او دغه شان د چا خبره کټ کول نه دي پکار. ټیک شو کنه. بل لاندې راځي وګوره ہم نے سیکھا وي موږ څه زده کړل بدې کې بات چیت کرتے ہوئے گفتگو کے آداب کا خیال رکھتے ہیں. چې کله موږ خبرې کوو نو موږ به د گفتگو د آدابو خیال ساتو. صحیح ده کنه. بدې سبق کې موږ دا څیز زده کړو. راځي ورپسې نیکسټ پیج نمبر 112 د دې سبق نمبر 7 د دې لیسن ختم شو. اوس به د دې مشق طرف ته راشو ایکسرسائز طرف ته. ګوره نئے الفاظ سنوي الفاظ دی. لومبے راځي دی ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے. الفاظ راکړي دی وای د دې معنی باندې ځان پوي کوي. ٹھیک شو. الفاظ معنی. آداب. آداب څه ته وایي ګوره ادب کی جمع کسی کام کو کرنے کا طریقہ. آداب د ادب جمع ده. کسی کام کو کرنے کا طریقہ د یو کار د کولو طریقہ هغې ته څه وایي آداب. دویم راځي بات چیت. بات چیت څه ته وایي آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنا خپلو منځ کې یو بل سره خبرې کول دې ته وایي بات چیت. ٹھیک ده کنه. د سبق نوم هم دی بات چیت کے آداب. ٹھیک شو. آپ نے کیا سمجھا بدی سبق کې تاسو صحیح زده کړل چې موږ پکې دا زده کړل چې د خبرو گفتگو د هغې آدابو خیال ساتل دي. ٹھیک شو. بل به دویم نمبر راځي خالی جگہ پر کرے. خالی ځای نه راکړي وای دا تاسو کوي ډک کوي. ګوره فاطمه نے بات شروع کی تو ډیش بول پڑا. صحیح ده. په دې کې بس راځي وای چې کله فاطمه خبرې شروع کړي نو څوک شروع شو چا خبره شروع کړه بیا تو عدنان بول پڑا. دې کې بولی کوي عدنان. ٹھیک ده. بل راځي عدنان کې ډیش نے بھی مقابلے میں حصہ لیا. عدنان نور څوک چې هغوی هم په مقابله کې حصہ اخیستی و. عدنان کې دوستوں نے دې ډیش کې بولی کوي دوستو. نیکسٹ راځي دریم نمبر دوسروں کی بات ڈیش کاٹنی چاہیے. صحیح ده. دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے. د نورو خبره د مخکو خبره به په منځ کې نه کټ کوئ. چې یو کس خبره کوي هغه تاسو منځ کې نه کټ کوئ خپلې خبرې ته پرېږدئ. ہمیں گفتگو کے آداب کا ڈیش رکھنا چاہیے. موږ له د گفتگو د آدابو څه پکار دي خیال رکھنا چاہیے. د هغې خیال موږ له پکار دی. صحیح ده چې د هغې خیال وساتو. لاسٹ نمبر دے بات ہمیشہ ڈیش سے کرنی چاہیے. بات ہمیشہ نرمی سے کرنی چاہیے. خبرې ہمیشہ نرمۍ سره کول پکار دي. په آرام په آرام چې خلک پې پوه شي اسې شور شرابه جوړول نه دي پکار. ورپسې نیکسٹ راځي ګوره 3 نمبر دیے ہوئے سوالوں کے جواب لیکي. سوالونه راکړي دي وایي د دې جوابات تاسو ولیکئ. ٹھیک شو. الف نمبر سوال راځي ګوره عدنان نے کیا غلطی کی. عدنان څه غلطي وکړه. عدنان څه غلطي کړې وه. صحیح ده. نو ګوره جواب د دې تاسو ولیکئ. جواب نمبر 1 ٹھیک شو چې عدنان نے فاطمہ کی بات کاٹی. عدنان چې دی عدنان نے فاطمہ کی بات کاٹی. عدنان فاطمه خبره کوله او عدنان د هغې خبره څه کړه کاټې کړه. ٹھیک شو. دا د جواب شو. دویم سوال راځي عدنان اور فاطمہ کے اسکول میں کس چیز کا مقابلہ تھا. عدنان او فاطمه په اسکول کې د کوم چیز مقابله وه. صحیح ده. د دې جواب ولیکئ. جواب نمبر 2 عدنان اور فاطمہ کے اسکول میں کھیلوں کا مقابلہ تھا. عدنان اور فاطمہ کے اسکول میں
फातिमा के स्कूल में केलो का मुकाबला था. د دوی په سکول کې د لوبو مقابله وه. ټیک ده کنه، د لوبو مقابله منعقد کړې وه او د هغې مقابله وه. دا د دې جواب شو. دریم سوال دی، اگر ضروری بات کہنی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ چې کله یو ضروري خبره کول وي نو څه کول پکار دي؟ جواب ولیکئ. جواب نمبر 3، اگر ضروری بات کہنی ہو تو پہلے اجازت لینی چاہیے. اگر ضروری بات کہنی ہو تو پہلے اجازت لینی چاہیے. کو کلم هم تاسو یو ضروری خبره کوي نو پهله څه کوئ؟ هغه کس نه اجازه تخلی بیا او خبره کوئ. ټیک شو؟ په منځ کې. دا د دې جوابات شو. راځو ورپسې نیکسٹ پیج ته. ها، پیج نمبر 113 شو. وی مل کر کرے بات، تاسو ټول یو ځای شئ. صحیح ده، یو ځای شئ او خبره وکئ. څلورم نمبر دی، آپ کو قدرتی مناظر میں سے کون سا منظر پسند ہے وجہ بتائی. وی تاسو په قدرتی مناظر کې صحیح ده کم یو منظر ستاسو خوښ دی او د هغې وجه هم موږ ته ووایي. ټیک شو؟ بس دلته زه یو شارټ غوندې جواب د دې لیکلی شم. هر یو سټوډنټس د چا چې هم کم منظر خوښ وي هغه ورته بیان کوي او ریزن هم ورته وښایي چې ولې خوښ دی. صحیح ده. مجھے قدرتی مناظر میں وادیاں پسند ہے. صحیح ده. کیونکہ ریزن ورته وایي کیونکہ وادیاں سرسبز ہوتی ہے. ٹھیک شو؟ زما په قدرتي مناظر کې څه خوښ دي؟ وادیانې ویلي چې ورته موږ وایو وادیا، هغه مې خوښ دی او ځکه ریزن دا دی چې هغه ډېر سرسبز وي، ښایسته شین شین ښکاري. صحیح ده که نه؟ دا ریزن شو. لفظوں کا کھیل. پنځم نمبر راځي، پھولوں کے نام تلاش کرے. موتیا، ګلاب، چمبیلی، گیندا، سورج مکھی. خیال هم دی دا نومونه راکړي دي په دې ګیم غوندې دی سټوډنټس. صحیح ده. لفظوں کا کھیل دی نو دا به تاسو په دې کې سرچ کوئ، پیدا به کوئ. لکه وګورئ دا څه دي؟ سورج ګوره، سورج مکھی دا دی، دې نه به دایره تاو کوئ دغه شان. سورج سین واو ری جیم، سورج او مکھی ګوره میم کا بڑی شکل او یہ دا سورج مکھی شو. ټیک شو؟ دا وشو سورج مکھی. ٹھیک شو؟ موتیا وګورئ، میم واو تی یہ الف موتیا، دا دوی پیدا کړی دی الریډي. ټیک ده. ګلاب پکې وګورئ، ګوره دا ګلاب شوې. دا څه شو؟ گیندا شو. ګوره ګاپ یہ بڑی یہ نون دال الف، دا گیندا شوې. دې نه به داسې دایره تاوه کوئ. دا مو شو. ټیک ده. بل څه راځي ګوره، بل پکې څه راځي؟ دا وګورئ، ګوره دا چمبیلی شو. چی نون بی بڑی یہ لام یہ، ګوره دا چمبیلی شو. دې نه به دغه شان دایره تاوه کوئ. دا مو شو. څه پاتې شو؟ ګلاب. نو ګلاب پکې وګورئ، ګاپ لام الف بې ګلاب، دا یې ګلاب شو. ټیک شو؟ دا ستاسو یو گیم غوندې دا به هم شو نو دا پکې کمپلیټ شو. صحیح ده. راځي نیکسٹ شپږم نمبر، سنې اور لیک کې املا. صحیح ده. واوروئ او تاسو دلته ولیکئ املا. نو ګوره دلته به کوم ټکي لیکئ؟ لاندې وګورئ دیے ہوئے الفاظ کی املا لکھوائے. گفتگو، بات چیت، آداب، کیلو، خلاف، عدنان، فاطمه، مقابله، آئنده، ضروری. دا به تاسو ولیکئ چې تاسو املا وشي. صحیح ده. گفتگو به ولیکئ. ٹھیک شو؟ گفتگو. بل بس ولیکئ بات چیت. بل ولیکئ آداب. بل ولیکئ کیلو. بل بس ولیکئ خلاف. بل بس ولیکئ عدنان. نیکسٹ پر پس ولیکئ فاطمه. بل پس ولیکئ مقابله، آئنده او لاسٹ ون دی ضروری. دا ستاسو املا شوه. نیکسٹ راځي قواعد سیکھے. اوم نمبر پڑھے، قواعد د دې زده کوئ. ہمارے علاقے میں پھولوں کی نمائش لگی، میرے خاندان کے بہت سے لوگ نمائش دیکھنے گئے، میرے چچا چچی، دادا، نانا نانی، پھوپھی اور ماموں نے نمائش دیکھی، نمائش میں طرح طرح کے پھول تھے، ہم سب یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے. یو شارټ پیراګراف درکړی چې د دې قواعد تاسو زده کوئ. صحیح ده. زمونږ په علاقه کې وایي د ګلونو یو نمایش ولګېدو او زما ټول خاندان
ټول زمونږ چې کوم خاندان دی او هغې ډېر خلک وایي نمایش کتو له لاړې او زما چې کوم چچا دی تره دی چچي د تره ښځه صحیح ده دادا صحیح ده نیکه یادوي نانا نانی پوپی دا ټول او مامو نه نمایش دی کی مامو هم موږ سره لاړې او نمایش هغې وکتل نمایش مې طرح طرح کې پول ته په نمایش کې مختلف قسمه ګلونه وو او موږ ټولو دا منظر وکتو ډېر زیات خوشحاله شو ټیک ده کنه نو دا یو قواعد موږ له راکړی او دا تاسو ریډ کوئ چې زده یې کوئ صحیح ده چې تاسو قواعد زده شي راځو نیکسټ پیج ته پیج نمبر 114 اس عبارت کے ان الفاظ پر غور کرے عبارت راکڑے د دې الفاظ پر غور وکړئ ګوره چچا چچی نانا نانی ګوره چچا چچی میل فیمیل نانا نانی میل فیمیل صحیح ده کنه مذکر مؤنث اوپر دی گئی مثالوں کے مطابق مذکر کی مؤنث لکھے کم مثالونه چې بار راکړي دي نو د دې مطابق تاسو مذکر مؤنث لیکئ ګوره مذکر مؤنث مذکر سره راځي دادا د دادا مؤنث بسوي دادی ٹھیک ده میل او فیمیل دادی ٹھیک جو مرغا د مرغا مؤنث بسوي مرغی ٹھیک شو بچہ بچی بکرا بکری ابو امی ٹھیک ده بل سره راځي ګوړه ګوړی دا د دې مذکر مؤنث شو نیکسٹ راځي 8 نمبر دی ہوئے الفاظ روانی سے پڑھے دا الفاظ راکړي دي دا بیمانی الفاظ دي د دې څه خاص فنکشن نشته او بیمانی الفاظ دي تاسو روانی سره وي وای مټ کیچ لاپ داغ پاګ عارض کیټو مپه راتا دچو پنتا درکار ماړې चिमटे बलचत दूतो कीमो तापक काळवक कापा یکشو دا بیمانی الفاظو دا تاسو پر روانه سره او دغه شان وایي نیکسٹ راځي پڑھیے 9 نمبر دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھے عبارت راکڑے درست تلفظ اور روانی سے روی تاسو وایي دادا جان شام کو گھر آئے تو تکے ہوئے تھے مجھے بلا کر کہا کوئی پانی وانی پلاؤ بھائی روٹی وٹی لاؤ جب تک سالن گرم ہوا وہ مجھ سے دل لگی کرتے ہوئے بولے آج کوئی کھانا وانا ملے گا یا کتاب وتاب پڑھ کر دل بہلا لوں میں نے جلدی سے کھانا لا کر ان کے سامنے رکھا انہوں نے ہاتھ منہ دھویا اور کھانا کھانے لگے کھانا کھا کر وہ سب گھر والوں سے بات چیت کرتے رہے پھر جلد ہی سو گئے صحیح ده یو پیراګراف باندې راکړی دی عبارت ته تلفظ د پاره راکړی چې تلفظ هم زده شي روانه کی دادا جان وای د شپې بیا کور ته رالی او ډېر زیات ستړی و صحیح ده ماته یې ویلو څه اوبه مو راواله اوبه مو را باندې وسکه صحیح ده روټۍ موټۍ راوړه چې کله ما هم سالن کله ګرمولو نو هغه ما سره خبرې کولې صحیح ده لګیاو چې نن روټۍ موټۍ ملاو شي کو نه کتاب میتاب راواخلم او هغه باغې باندې ځان مشغول کم مطلب نو ما څه وکړو په جلدۍ سره روټۍ راوړله د هغه مخې ته مې کېښودله هغه لاسونه او خوله وینځله او روټۍ وخوړله چې کله یې روټۍ وخوړله نو ټول کور والا خبرې کولې هغوی سره ګپ شپې ولګول او بیا زر اوده شو ټیک شو دا به تاسو دغه شان روانه سره ووایئ راځو نیکسټ پیج ته پیج نمبر 115 کچھ نیا لکھ کے ویسے بھی ولیکئ 10 نمبر راځي گھر اور اسکول میں موجود ایسی چیزوں کے نام لکھے جو آپ استعمال کرتے ہیں په کور او په اسکول کې موجود دغه شان څیزونو نومونه ولیکئ چې کله چې کوم تاسو استعمالوئ لکه اوس ګورئ کنګه څه ته وایي ګمنځې ته ټیک ده بل داسې یو څیز ولیکئ چې تاسو استعمالوئ لکه زه به ولیکم صابون ټیک شو صابون بل به څه ولیکو تیل دا مونږ استعمالو تاسو لیکلی شئ دې نه علاوه بل څه ولیکئ تولیا دا مونږ استعمالو ټیک ده په کور کې وي دغه شان بیا بعضې دا لاندیني دا د سکول والا دي په کور کې چې کوم څیزونه وي به دلته ولیکئ بل به څه ولیکو فار ایګزامپل زه به ولیکم شیمپو ټیک شو که نه نو دا هم تاسو لیکلی شئ دا څیزونه بیا راځي میرے استعمال کې چې زما چې کوم استعمال څیزونه دي ګوره دلته څه به ولیکو دلته به ولیکو ربړ ټیک ده ربړ بل سره کرسي چیرز بل به څه ولیکئ زه به ولیکم میز ټیک شو بل به ولیکو کتاب او بل به ولیکو قلم نو دا زمونږ د استعمالولو چیزونه دي ٹھیک شو اور پسی نیکسٹ راځي او کرے کام 11 نمبر دوستوں سے مل کر بات چیت کے آداب کا ایک رنگین چارٹ بنائے اسے کمرہ جماعت میں اویزا کرے خپل فرند سره ملاو شي اغي سره شریک شي او بات چیت کې آداب د یو رنگین چارٹ جوړ کړي په خپل کمرہ جماعت کې راځوړن کوي الته ولګوي ټیک شو دا تاسو یو اکټیویټی شو ټول سټوډنټس دا یو ټاسک دا به حل کوي صحیح ده امید لرم تاسو به بدی سبق نمبر 7 پوه شوي وي بات چیت کې آداب دې ځای پورې دا سبق ختم شو د مشق هم موږ ویلو خو برابر طریقې سره ان شاء الله بل ویډیو کې به موږ تاسو له درکو کوم پیج نمبر 116 چې د سبق نمبر 8 نن اقبال دا به تاسو له درکو دې سره زموږ ویډیو سره ترسي
خپل فرند سره خپل مرګرو سره دا ویډیو شیر کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ لایک هم کړئ او دې سره زموږ ویډیو سره ورسېده ان شاء الله بل ویډیو کې به ملاقات کوو خاد او آباد اوسئ الله حافظ